سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود بالنداء وتوابعه لأنها توابع معرب. والتزموا سرا مصنف عليه الرحمة دهغا معرب باللام إعراب بياني چې د هغې او د حرف ندا په منځ کې فصل راوړی شوی وي په ایها وغیره سره. نو اگر چې د ضابطې په اعتبار سره پکار ده چې په دې کې د جواز د وجهین شي، ځکه چې دلته د ایون او ایتون دا منادا مفرد معرفه ده او الرجل د هغې تابع چې دی یا صفت دی یا چې دی هغه عطف بیان دی. موږ ویلو چې کله منادا مفرد معرفه وي او د هغې تابع چې دی یا صفت وي یا عطف بیان وي، نو په هغې کې جواز د وجهینو دی، رفع هم جایز ده او نصب هم جایز دی. لیکن نحویانو دا قاعده چې دا یعنی دا الرجل دا معرب باللام چې دی دا د دغې قاعدې نه مستثنا کړی دی او رفع چې دی هغه لازم کړی ده په دې الرجل کې. وجه دا ده چې د دې د حرکت اعرابي چې کم دی دا د هغې حرکت بنایی سره موافق شي کوم چې د منادا علامت دی. او دلته چې دی هغه مقصود بالندا چې دی یعنی د ندا نه مقصود هغه الرجل دی او دغه ایون او ایتون نه دی. نو صورتا اگر چې د الرجل چې دی دا صفت دی د ایون دپاره یعنی تابع دی، خو لیکن حقیقت کې دا الرجل چې دی دا منادا ده او وتوابعه او نحویانو د دې د الرجل چې کوم توابع دي په هغې کې هم رفع چې د هغه لازمه کړې ده. وجه دا ده چې د الرجل د معرب دی او د معرب تابع چې د هغه تابع د لفظ وي د محل نه وي، نو لہذا څنګه چې په الرجلو کې نحویانو رفع لازمه کړې ده دقه شانتي د دې په توابعو کې توابع خوا که مفرد وي او که مضاف وي. نو مصنف علیه رحمت فرمایي والتزمو او لازمه کړې د نحاتو رفع الرجل رفع د رجل لأنه المقصود بالنداء ځکه چې دا رجل چې دی دا مقصود بالنداء دی یعنی په ندا سره مقصود چې هغه دغه الرجل دی. وتوابعه دا عتب دی پر رجل باندې، نو والتزمو رفع توابعه یعنی دا هی ضمیر راجع دی رجل ته. معنی به دا شي چې لازمه کړي دا نحویانو رفع د توابعو د رجل یعنی دا هغې په توابعو کې هم رفع چې دا لازم ده ځکه چې لأنها توابع معربین ځکه چې دا توابع د رجل چې دي دا توابع د معرب دي او د معرب تابع چې دی هغه تابع د لفظ وي د محل چې دی هغه نه وي. وقالو یا الله خاصتا سره مصنف علیه رحمت دا خبره بیانوي چې کله دوه خبرې بیا موندلی شي نو د حرف ندا او لام چې دی هغه جمع کول جایز دی او د هغې په منځ کې په ایها وغیره سره چې دی فصل راوړل ضروري نه دي. نمبر اولنۍ خبره چې دی اولنۍ شرط چې دی هغه دا دی چې دغه لام چې دی د حرف تعریفي نه وي بلکې د یو محذوف حرف په عوض کې راوړل شوی وي. او دویم شرط دا دی چې دغه لام چې دی دا د کلمې نه جدا کیږي لکه یا الله. اوس دلته یا الله په منځ کې چې دی هغه د حرف ندا او د لام په منځ کې چې دی هغه فصل نه دی راوړل شوی ځکه چې دلته دغه دواړه شرایط موجود دي. خاصتا سره مصنف علیه رحمت دې خبرې ته اشاره کوي چې په کلام عرب کې صرف دغه یو مثال میلاویږي لفظ د الله چې دی چې په دغه کې چې دی هغه دواړه شرایط موجود دي او داسې مثال چې دی په مثل د لفظ الله باندې چې دی بل مثال په کلام د عربو کې چې دی هغه نه میلاویږي. او هر چې النجم والصعق دی دلته چې دی د الف لام اگر چې لازم دی خو لیکن دا د یو محذوف حرف په عوض کې چې دی هغه نه دی راغلی او الناسو کې د الف لام اگر چې د محذوف په عوض کې راغلی دی یعنی راوړی شوی دی او راغلی دی لیکن دا چې دی د کلمې سره چې دی هغه لازم نه دی بلکې ناسون هم استعمالیږي. مصنف علیه رحمت فرمایي وقالو او وای اهل عرب یا الله خاصتا خاص طور. ولك في مثل يا تيم عدي الضم والنصب
مصنف علی رحمت د دې ځینې دا خبره بیانوي چې کله منادا مفرد معرفه صورتا مکرر وي او د دې نه وروسته داسې یو اسم وي چې هغه د اضافت د وجې نه مجرور وي، نو دا اولنی اسم چې دی په دې باندې ضمه ویل هم جایز دی او نصب پې ویل هم جایز دی، لکه یا تیم تیم عادی. نو په دې صورت کې دا تیم منادا مفرد معرفه صورتا مکرره ده او عادی دا اسم د اضافت د وجې نه مجرور دی، نو لہذا په تیم اول باندې ضمه ویل هم جایز دی یا تیمو، او نصب ویل هم جایز دی یا تیم تیم عادی، او دا تیم ثانی چې دی دا به منصوب وي. اوس په دې تیم اول باندې دا رفع ویل ولې جایز دی ضمه؟ نو ځکه چې دا منادا مفرد معرفه ده او منادا مفرد معرفه چې کله منادا مفرد معرفه وي نو دا مبني وي په علامې د رفع سره، او نصب هم جایز دی. په نصب به په دې صورت کې به دا منادا چې دی هم مضاف شي او د مضاف الیه په باره کې چې دی هغه دوه احتمال دي. امام سیبوی صاحب فرمایي چې دا عادي کوم چې په الفاظو کې مذکور دی ذکر دی دا د دې تیم اول دپاره چې دی دا مضاف الیه ده او دا تیم ثانی چې دی دا تاکیدي لفظي دی، او امام مبرد صاحب فرمایي چې دا تیم د دې لپاره مضاف الیه چې دی هغه محذوفه ده هغه عادي دی، اصل کې عبارت داسې دی یا تیم عادي تیم عادي، او دا تیم ثانی کې نصب متعین دی ځکه که چېرته په دې اولنۍ تیمه دا ته مضموم وي ضمه پې وي نو په دې صورت کې به دا تیمه ثانی دا به تابع مضاف شي، او د منادا مفرد معرفي چې کله تابع مضاف وي نو منصوب وي نو دا به منصوب وي، او که چېرته ته په دې تیمه اول باندې نصب وي نو په دې صورت کې به دا تیمه عادي دا ثانی تیمه عادي چې دی دا به د منادا مضاف تابع شي او د منادا مضاف تابع هم منصوب وي. نو مصنف علی رحمت فرمایي ولکه ستا دپاره فی مثلی په مثل د یا تیمو تیم عادی کې الضم ضمه هم جایز ده والنصب او نصب هم جایز ده. والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه يا غلامي ويا غلامية ويا غلامي ويا غلاما وبالهاء وقفا. والمضاف إلى ياء المتكلم سره مصنف علی رحمت دا هغه منادا احکام بیانوي کوم منادا چې یا د متکلم طرف ته مضاف وي. مصنف علی رحمت فرمایي چې کوم منادا یا د متکلم طرف ته مضاف وي په دې کې څلور صورتونه جایز دي. اولنی صورت دا چې یا د متکلم چې دا هغه ساکن وویل شي لکه یا غلامي. نمبر دو چې یا د متکلم باندې چې دا هغه فتحه وویل شي یا غلامیه. نمبر تین چې یا د متکلم چې دا هغه حذف کړی شي او کسره چې دا هغه باقي پاتې کړی شي یعنی اکتفا په کسره باندې وکړی شي یا غلامي. څلورم صورت دا دی چې یا د متکلم چې دا هغه په الف سره بدله کړی شي او الف نه ماقبل چې دا هغه فتحه ورکړی شي لکه یا غلامه. وبالهاء وقفا سره مصنف علی رحمت دا بیان فرمایي چې دې څلور صورتونو کې په دې څلور واړه صورتونو کې چې ته کله وقف کې نو ها ساکنه هم یعنی ها ساکنه راوړل او په ها ساکنه سره وقف کول هم جایز دي لکه یا غلامي یا غلامیه یا غلامه یا غلامه. اوس پرا شو عبارت نو مصنف علی رحمت فرمایي والمضاف او هغه منادا چې هغه مضاف وي الی یا المتکلم یا د متکلم طرف ته یجوز فيه یا جایز دی په هغې کې یا غلامي یعنی چې یا چې هغه ساکن وویل شي و یا غلامیه یعنی چې په یا باندې چې هغه فتحه وویل شي و یا غلامي یعنی چې یا چې هغه ساکن حذف کړی شي او اکتفا چې هغه په کسرې باندې وکړی شي و یا غلاما چې الف یعنی یا چې هغه په الف سره بدله کړی شي او یا نه ماقبل چې هغه فتحه ورکړی شي وبالهاء او په ها سره وقفا د وقف په حالت کې دا هم جایز دي. وقالوا يا أبي ويا أمي ويا أبتي ويا أمتي فتحا وكسرا وبالألف دون الياء. د دې ځینې مصنف علی رحمت دا بیانوي چې کله منادا داسې ابون یا امون وي چې هغه یا د متکلم طرف ته مضاف وي نو په دې کې ټوټل
شپږ چې دی هغه صورتونه جایز دي. اولنی صورت دا دی چې یا د متکلم چې دا هغه ساکنه وویلی شي، یا ابي یا امي وویلی شي. دویم صورت دا دی چې یا د متکلم باندې چې دی هغه فتحه وویلی شي، یا ابیه یا امیه وویلی شي. دریم صورت دا دی چې یا چې دی هغه ساکن یعنی حذف کړی شي او اکتفا چې دی هغه په کسرې باندې وکړی شي، داسې وویلی شي یا ابي یا امي. څلورم صورت دا دی چې دا یا په الف سره بدله کړی شي او د یا نه ماقبل چې د هغه فتحه ورکړی شي، یا ابا یا اما وویلی شي. پنځم صورت دا دی چې دا یا چې د هغه په تا سره بدله کړی شي او په تا باندې فتحه یا کسره وویلی شي، یا ابتی یا امتی یا ابتا یا امته وویلی شي. او شپږم صورت دا دی چې دا یا په تا سره بدله کړی شي او تا نه پس چې د هغه الف ولګولی شي، داسې وویلی شي یا ابتا یا امته. خو دلته د تا نه پس چې دی یا لګول چې د هغه جایز نه دي، ځکه چې که چېرته د تا نه پس یا ولګولی شي او داسې وویلی شي یا ابتي یا امتي، نو اجتماع د اصل او د عوض به راشي او دا جایز نه ده. لہذا مصنف علیه رحمت فرمایي وقالو او اهل عرب وایي یا ابي یا امي یا ابتي یا امتي فتحا په فتحې سره وکسرا او په کسرې سره وبالالف په الف سره دون الیاء نه په یا سره. یعنی د یا نه پس چې دی تا نه پس چې دی هغه الف لګول صحیح دي، یا ابتا یا امتا ویل، خو یا لګول چې دی یا ابتي یا امتي ویل چې دی دا جایز نه دي. ويبن أمي ويبن عمي خاصة مثل باب يا غلامي وقالوا يبن أمي ويبن عمي. د دې ځینې مصنف علیه رحمت دا بیانوي چې کله منادا داسې ابنون یا بنتون وي چې د هغې اضافت امون یا عمون طرف ته شوی وي او د دغې امون یا عمون اضافت چې د یا د متکلم طرف ته شوی وي، نو په دغه امون یا عمون کې په مثل د باب د یا غلامي دغه څلور صورتونه جایز دي. دا چې یا د متکلم چې د هغه ساکنه وویلی شي او داسې وویلی شي یبن امي یبن عمي یا بنت امي یا بنت عمي، یا د متکلم چې د هغې باندې فتحه وویلی شي داسې وویلی شي یبن امیه یبن عمیه، یا داسې وویلی شي یبن یا بنت امیه یا بنت عمیه. دریم صورت دا دی چې یا د متکلم چې د هغه حذف کړی شي او اکتفا چې د هغه په کسره باندې وکړی شي او داسې وویلی شي یبن امي یبن عمي، یا داسې د بنت دپاره مثال یا بنت امي یا بنت عمي. څلورم صورت دا دی چې یا د متکلم چې د هغه په الف سره بدل کړی شي او الف نه ماقبل چې د هغه فتحه ورکړی شي او داسې وویلی شي یبن امه یبن عمه، یا د بنت دپاره مثال داسې وویلی شي یا بنت امه یا بنت عمه. خو دلته یو بل صورت هم جایز دی، هغه دا دی چې دغه کم الف چې د یا په عوض کې راوړی شوی و، دغه الف چې دی هغه حذف کړی شي او اکتفا چې د هغه په فتحې باندې وکړی شي او داسې وویلی شي یبن امه یبن عمه. نو مصنف علیه رحمت فرمایي چې یبن امه او یبن عمه خاصتا خاص، د دې خاص چې دی تعلق د امون او عمون سره دی، د ابن سره نه دی. مثلا دا مصنف علیه رحمت فرمایي چې دا مذکوره حکم چې دی دا د امون او عمون سره خاص دی، لہذا یبن اخی یا یبن خالی دا چې دی هغه نشي ویلی. مصنف علیه رحمت فرمایي یبن امه و یبن عمه خاصتا خاص مثل باب یا غلامی، دا په مثل د باب د یا غلامی دی، لکه څنګه چې څلور صورتونه په یا غلامیو کې وو، دلته دغه څلور صورتونه دي. خو یو صورت بل هم جایز دی چې هغه دا دی وقالو عرب وایي یبن امي یبن امه یبن عمه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.